السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. زیم شاجي. زیم حاجي زمرو. مونږ دلته نن بیا ازاخیل پارک کې ولاړ یو. دا د ازاخیلو پارک تاسو ته به د وران ویجاړ د کندرات ښکاري. د دې تفصیلي ویزټ به تاسو له درکو، خو یو څو خبرې به وکړو. دا د میر افضل خان وزیر اعلی صاحب او د هغه په دور کې دا پارک شروع شوی جوړ شوی، دې نه پس پکې بیا ډېر کارونه کروڑونو روپو کارونه په دې کې شوي او نن که تاسو ته دا بوټي بیا ښکاري او دا تعمیرات ښکاري، نو په دې باندې ډېر محنت شوی. خو مونږ چې روزانه ځونو داسې محسوسوو چې مونږ پسې شاته اواز کېږي چې لږ دې خوا هم راشئ مونږ ته وګورئ. نو دا ویجاړ نن ترې بوت بنګله جوړه شوې ده. چاچا بسم الله الرحمن الرحیم. نن ما د امیدر باندې ځاغه ما د دې ویډیو مې وکړو، نو دونه افسوس ما ته راوه په دې حکومت په دغه باندې دې باندې اربونو روپۍ ولګېدې. چا ولګېدې؟ زمونږ د دې قوم د دې بچو نن چې موږ د مهنګایي او د بربادیت سره سامنے یو که نه، دا د دې هېڅ تپوس نشته. دلته څوک راځي نه. اوس هم زما خیال دی چې د دې څوکیداران به وي، د دې تنخواګانې به وځي، مالیانو به وځي، ملازمین به دلته کار شته نه، خو کار به کوي، تنخواګانې به خلک وباسي، څوک تپوس پیدا نشته. او سیاستدان شو یا بل څوک دا اعتصاب هم مانا تکړه دی، پولیس هم مانا تکړه دی، چاپې هم وي، اینټي کرپشن هم کېږي رہی ہے او دا څوک هم تپوس نه کوي چې دروازې دې دې څه شوې. تاڼه مخامخ دا هر څه مخامخ جي روډ دی، څه ګپ خو نه دی. خو مګر دا ګوره د دې کړکۍ کم خلاړې، د دروازې پولونه بجلی جنګلې هر څه یې وړي دي، ټرانسفارمر یې وګوره. دلته ګملې څونه قیمتي ځایونه دا مخامخ ګوره بلکل ویجاړ دی. دا آخر سرکاري مال خو نه دی، دا خو زموږ د مال دی. زموږ کوم پیسه ده؟ تاسو ولې لګوئ چې بیا حفاظت نه شي کولی؟ دې دا ورکوي، پلاټونه کوي، لیلام کوي، قانونونه جوړ کوي. دې ته څه چې هغه 50 لک کروڑ په دې کې ډوکي که نه، څونه ځای دی نه جوړوي. دغه ویزا پروت دی. شاجي حافظ صاحب دا کته مخکې مې ویزټ د دې کړی، خبره دا کته داسې کتلي کله چې د یو دوو ملکونو جنګونه وشي، جنګونه که نه، او ته یو ملک ته لاړ شې نو یو ملک داسې تباحال ښکاري، هر څه تباهي چې په یې باندې چا میزایلې او بمونه راغورځولي. نن د زاخیلو د پیرپی پارک چې په مین جي ټي روډ باندې پروت دی او ورسره مخامخ تاڼه ده، ته ما ته ووایه په یو کور کې غلا وشي، پولیس ته راشي، د کوټو کې تفتیش چالو شي، زه دا اریان یم چې ټرکونه راغله په دې کې جنګلي ګیټونه، پولونه، اونې، بوټي، ګملې، هغه څنګه خلکو یوړه په کومه لاړه؟ جهاز راغو، جهاز ویل ورته هلیکاپټر راغو. دا د دې حکومت ناکامي ده. صوبایي حکومت په کار چې موږ یو ویډیو چلولې وه چې په هغې باندې پوري انتظامیې صوبایي حکومت پوري نوټس اخیستی و چې په دې کوم چوکیداران یې تنخواګانې لي. اخر دا چا یوړه؟ خو دا خان ناپرسان دی. ته په خدای یقین کوې موږ له ژړا راځي چې دا زموږ پیسې دي، زموږ د ټکسونو پیسې دي او د هغې دا حال دی. دا ورته وښایي. ته په خدای یقین کوې چې کم چا خبره وایي چې کومه دغه دی ګور نو وایي ژړا راځي نه، دې چې کوم ځي ته موږ ګور نو ژړا راځي چې دا خان ناپرسان دی. تپوس د ډېره څوک کوي نه. دی ته به لږ هم ښیو که نه. دا تاسو چې کله را دننه کېږئ، دا کوم یونیورسټۍ ته؟ بوټان پېښور یونیورسټۍ دلته بوټانیکل ګارډن جوړ کړی و. خو دا په لکونو پکرو په دې چې بوټي کري که نه، هغه بوټي خلک وویل، هغه غوندې خلک وایي، نو ته په نظر نه راځي. دی ته لږ ښیو. دا ګمله یو ګمله د 10,000 او 5,000 روپو ګمله غټې دي، دا ګرانې دي، خلکو ماتې کړي دي. او دا کجورې دا څومره وخت کې کېږي؟ ګوره دا چې تاسو را دننه کېږئ، دا مین لاره ده جي. او دا چې را دننه شئ نو دلته دا کمرې وې، راځئ که نه، دا سکیورټي ګارډ والو دی، دا سکیورټي ګارډ او عملې دپاره دا کمرې وې. کړکۍ ته نه خلکو وړي دي، دا ګیټونه څه شو، دا جنګلې څه شوې، او دې نه چې کوم هغه قیمتي بوټي دي هغه هم خلکو وړي دي، لوټلي دي. او دلته به تاسو ته دلته یو دغه په نظر راځي 2005 کې دا پېښور یونیورسټۍ ته حواله شوی دي. دا هغه تختې مختې او دا دلته کې دا توړ پوړ لکه دی چې وایي که نه چې
څنګه داسې ښکاري لکه میزایل پرې راغورځېدلی. ته بیا سړی به ځو به دروز ماتي یا هغې روان دي او بس دا پارک دا پول به څوک وړی شي چې دا جي تاسو ته د دې پول ځای ښکاري. دا په دې پارک کې مختلفو ځایونو کې پولونه لګېدلي وو، لایټس وو پکې، تارونه وو د بجلی تارونه، دلته جولې وي، دلته فرنیچر وو، دلته ایسیګان وو، دلته کمپیوټرې وي. د دې هر یو شیز چې کوم په دفترونو کې او په سرکاري ادارو کې موجودي، دلته هغه ګملې د ګملو هغه نشانات خو تاسو ته ښکاري. نو دې کې به کم بوټي د کومو ځایونو نه راغلي وو. دا د پارک اندروني حالت دی. نور پرېږده هغه ټیوبویلونه حالت وکړه. ټیوبویل ګوره څلور پنځه ټیوبویل نه یو هم پکې نشته. دا ماشین نشته، نور پایپونه نشته، هسې ډاکټر ټیوبویلونه او دا دننه چې راغلي نو دا ډېر ښایسته پارک، خو نن یې دا حالت دی. د دې دا ګیټونه په څه کې وړی شوي لکه دا اوس هم یو وړي چا دی دا وګوره په جاز کې تللی یا بایر تللی دا جي بایروډ دی چې یا بایر تللی پیریانو خو نه وړي، انسانانو وړي دي. څنګه چې دلته دا وړي او څه ټایم دی هغه ټایم پته شته. څنګه چې دلته دا ګیټ و نو داسې د دې ټول پارک نه ګیر چاپېره هم د دې انګلارن هغه جنګلي وي، هغه جنګلي هم نشته. د دې پارک په منځ کې دا تاسو ته که په نظر راځي نو ډېره ښایسته فواره، دلته د اوبو سیستم، دلته د لیټرینونو سیستم، دغه مخامخ بلډینګ کې دفترې وي، لایبرري وه. خو افسوس دی نن مونږ به دا مخامخ په جي ټي روډ چې کوم دیوال د هغې نه یې ګریډونه وړي. اخر دی ماتوړ څنګه دی کې انتظامیه څوک تپوس کول غواړي چې دا غټ بوټي د بجلي ګوره تارونه په دې تېر شوي وو، 11,000 لین به په دې تېر شوي وو. هغه له ظالم زامنو زه خو دار یعنې ما چې دا دی څنګه یې وړه وابډه شتې وابډي به ټرانسپارنټ نوړي نو خیر د وابډي کې شامل نه وابډي وایي. دا یو چکر به پکې ورکو. راځئ دا تاسو ته مناظر ښیو جي دننه د پارک. دغه مینځ کې زما په خیال پکې باترومونه دي، دا هم باترومونه دي. دا باترومونه دي او بیران پراته دي. بیران ګوره دروازې وګوره، باترومونو کړکۍ وګوره مات کړي دي، هر څه یې وړي دي. هغلته هماغه بلډینګ پروت دی او دلته باقاعده لیب و کمپیوټر لیب و هر څه و جي. دا بوټو نه اندازه لګي چې په دې څومره خرچه شوې ده. د کجورې دا بوټي وګورئ، د کجورې دا بوټی په 30 سال 40 سال کې دې ځای ته را رسېدلی دی. خو د افسوس خبره دا ده چې څوک پې وزیر اعلی صاحب له پکار دي، دلته کې انتظامیې له پکار دي، په دې باندې نوټس والی جي. نوټس ته پیسو اخلي چې حکومت وي نوټس ته پې اخلي که نه نوټس به په خپله لاندې دي. نو موږ خپله باجه وکړله خو پې اکشن والی په دې باندې خلک تېرېږي را تېرېږي، دنیا خلک به تېرېږي را تېرېږي. دا د سټریټ لایټ هغه نظام چې و دا ډنډې دلته نه کټ شوي دي. او دا الکه کوم ایم پی اے ایم این اے سره راځي. دا وګورئ دا الکه کوم ایم پی اے ایم این اے سره راځي. دا وګورئ دا دلته نه دا الکه کوم ایم این اے ده چاچا، دا الکه کوم ایم این اے سره راځي. دا کوم ایم پی اے سره او ایم این اے دی څوک دی؟ ډاکټر عمران صاحب دی او لیاقت خان ایم پی اے دی. دوی ته دا نه ښکاري. دا جي دا مخامخ هر طرف ته یو بلډینګ دی. دا د کمبو هغه وګوره هغې ټول مات کړي. هغه وګورئ ټول مات کړي. هغه طرف ته هم بلډینګ وګوره، هغه څومره ښکلې بلډینګ دی. دغسې بلډینګ دی جوړ کړی. دلته به سیر و تفریح دپاره و. دې کې مختلف پوینټونه و، دې کې لایبرري وه، دې کې دفترې وې. دا نو ګرانو ملګرو تاسو نه هم دا ریکویسټ کوو چې دا زیات نه زیات شیر کړئ او دا وزیر اعلی صاحب ته ورسوئ، وزیر اعظم ته ورسوئ، په دې باندې دا آباد شي. دا دومره ښایسته پارک، دومره لوی داسې راکوي که نه. آبادۍ ډېر ګران کېږي. جړه راځي، جړه قسم له تقم داسې دا هر طرف ته فوارې ده وګورئ. دا فوارې دي هغه دې کې به کشتۍ سیسټم و. ها معمولي پارک خو نه و، لکه دې باندې ډېرې غټې پیسې لګېدلې وې. دې کې هغه دننه
نو افیس چې دا خو بیل دی او دا خو دې کې دا موټر سایکل د چا دی دا کسان نه لري دا غوړي سیل نه څوک سیل نه څوک سره دې کې څنګه راونی شي والی افیس به او دا پکې ونی دي ډېرې غټې غټې ونې والې شوي دي دا مخامخ تاسو ته ښکاري دا جیل غوندې خو هغه بلډینګ ده سره هغه بلډینګ ده او دا بوټي ټول والې شوي دا ټول سرکاري بلډینګ دی که نه هغه هم ناسي څوک هم راسي خلک راځي دا بوت بنګله ده دلته کې اوس خو د اورېدو دلته هغه پول هم ختم شوی دی هغه طرف باندې لار شته دغه یو خو دې کې ډېر غټه بادې شوې دا معمولي شیز نه دی دا وګوره دغه مخامخ بلډینګ تاسو ته ښکاري دې طرف ته دا بلډینګ ښکاري دا چې کوم تاسو ته ښکاري دا پارک د اوبو او اوس هم پکې دې کې به کشتۍ ګرځېدې ماشومانو به لوبې کولې څومره ښه سیسټم و نو ګرانو کتونکو د دې تپوس وکړئ راځئ په دې ورځو دا خلکو له پکار دي چې وکړي که نه مونږ خو خپله باجه وخو داخل بالا پایان پیرپۍ خلکو ته پکار دي چې دې خلاف کم سے کم وګوره پرویز خټک ته ووایي دا وګوره پوره خښتې مخکې سیو نو لکه دا خو ماتوئ خو مه که نه دا خو دلته سیسټم داسې دی جي دا وګورئ دا ته بس په دې چې حمله کړې ده خانه جنګي شوې ده دې کې حقیقت خبره خانه جنګي کولی شي بل ملک په بل حمله وکړي چاچا ته ته څه ښکاري چې دلته چا حمله کړې ده جنګ خو نه شوی ما دا افغانستان بمباري ده که نه افغانستان چې لوټې دغه شان ده دا تاسو ګورئ بی دا زاخیل پیرپۍ زاخیل او پیرپۍ په میاشت کې چې کوم پارک دا هغه دی بلکې دا بوټان نوسټی هغه برانچ هم کوڅو ده ما په خیال بوټانیکل ګارډن دا وګورئ دا لیبو زما په خیال کمپیوټر لیبو کمپیوټر هم تېنه خلکو اے سي ګان هم تېنه خلکو یوړو او باترومونه یا کموډونه هم خلکو دغه کړي دي پته نه لګي ګملې ماتې کړي دي داسې ښکاري لکه چې چا انتقام اخیستی دا درته پته شتي حافظ صاحب دا ورته دننه لګي خو نه ورته خولم دی دا ورته پته شتي چې یو ځای کې سړی اوسېږي په لیز باندې یو ځمکه والي وکړي او بادې خپلو کړي او بیا تېنه په وړي شي را به زه چې ځو به دار سمات کوي نو هغه شیندې کې مغه شي ورګه دې خو را ګملې وګورئ راشه دا هغه ګملې پرتې دي ماتې دا وګورئ دا ګملې اصله ماتولې ته ما دا ووایې دنیا ګملې دی ماتې پرتې دي وګورئ بوټي پکې قیمتي بوټي نو ظالمانو دومره خو سوچ وکړي دا وګوره دا خو د خواهش دی د دې ګملو ته وګوره دا فیس دا ګملې دی ګورې اوس هم پکې سمې دي ګملې یو بل لی راویشتي دا وګورئ دا د بوټو دا دي دا تاسو ته دا بوټانیکل ګارډن باندې چې کروڑونه روپۍ لګېدلې وي که نه نو د هغې هغه بوټو حشر دا ګملو او دا ګملې بالکل داسې ښکاري چې لتې والي دي او دلته کې بمونه غورځولي دي وعلیکم سلام یار دې پاکستان کې اډو سیسټم نشته وادن راووتو ښه دا کوم لټر چونګي چې در شو که نه دا اچنګړیانو هغه جمله دا اورې دې خلکو ته د کمپیوټر سره ډېر ملګري تړلي دي یو منټ دا وګوره نو تاسو ته به دا سیسټم ښیو مخکې مو درته خولی او اوس بیا درته ښیو او دا خپل چې کوم مشران دي انتظامیه ده د هغوی په نوټس کې هم راولو بیا یې راولو مونږ به بیا هم راځو مونږ به بیا هم دا ښیو خپل اواز به اوچتو تر هغې پورې چې د دې دوباره د دې بحالي وشي جي په دې بحالۍ باندې به دا بوټي شته سیسټم شته او تعمیرات شته او کم از کم د دې تپوس دې وشي چې دا دومره توړ پوړ او دا تباهي چا کړې ده
دا وګورئ جی دا موږ واپس راووتو مین لاره ده ځای په ځای تاسو ته کمبو نښې د سټریټ لایټ نښې دا بوټي دا وګورئ جي نو ډېر محنت نه پس دا داسې شیز ته رسېدلی او داسې آبادۍ پکې شوی د جي ټي روډ په غاړه د دوو علاقو په منځ کې د نوښار زړه به ورته ووایو یو طرف ته دریای کابل او بل طرف ته دا صورتحال واپس راووتو دي دا تاسو وکتل او یو منټ ګرانو ملګرو دا نننی وزټ و او موږ ته ډېر ملګري دا هم وایي چې یاره تاسو مسلسل په دې شیز باندې دا باندې کله په روډ او کله څه خبره کوئ دا د عوامو مسلې دي دا زموږ بنیادي مسلې دي او دا به موږ خپل مشرانو ته خپل انتظامیې ته بار بار په نوټس کې راولو خپل اواز به اوچتو خپله خبره به کوو او انشاءالله موږ پر امید یو په دې باندې به ایکشن اخیستی شي او دا به بیا به حالیږي حکومت به په دې باندې ایکشن علي نو دا زیات نه زیات شیر کوي او راتلونکي پروګرام پورې تاسو نه اجازت غواړو د الله په امان